الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، خاغلو فضلاو، متخصصینو، حافظانو و حافظاتو، زما ډیرو درنو او ډیرو قدرمندو مسلمانانو ورونو، زه ډېرې مودې نه بعد د چارسدې په خاوره په داسې یو مبارک اجتماع کې شرکت کوم چې هغه اجتماع روحانی هم ده، علمی او دینی اجتماع ده. او زه شکریه ادا کوم د خپل مشر ورور حضرت مولانا گوهر شاه صاحب دامت برکاتهم چې ماته په دغه اجتماع کې د شرکت دعوت راکړ او الله رب العالمین ماته توفیق راکړ چې په دې اجتماع کې مې شرکت وکړ. ټول هغه فضلا چې په دغه مدرسه کې خپله تعلیمي سلسله پای ته ورسوله، دغه مدارس او په دې مدارس کې مصروف علماء کرام، اساتذہ، طلباء، دا د امت محسنین دي. نن د دوی په برکت اسلامی علوم محفوظ دي، د دوی په برکت د قرآن علوم محفوظ دي، د دوی په برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د هغوی مبارک سنت محفوظ دي. په دغه مدارسو کې د فقه علوم محفوظ دي،
دا په حقیقت کې د ټول امت د ایمان محافظین هم دي او اسلامی تهذیب و تمدن مذهبی او وطنی بود و باش او د خپل مبارک طرز زندگی محافظین هم دي لهر طرفنا نن په مدارس باندې حمله شروع دي دغه علوم خلاف سازشونه شروع دي صرف د پاکستان تر حد نه بلکې په عالمي توګه باندې دنیا دا غواړي چې د مدارسو دغه سلسله ختمه شي دغه علما د خدماتو سلسله ختمه شي دغه علوم بقا په فنا باندې بدله کی لیکن دوی چې هر څومره سازشونه کوي چې هر څومره دسیسې کوي مدرسې ورسره مضبوطیږي هم او ورسره زیاتیږي هم دا خواهش خود پیرنگی هم ہو انگریز خپ منصوبہ بندے په علی گڑھ کې د مسلمانانو په لاس باندې چې دوی وفادار او مدرسه جوړه کړه په بر صغیر کې د علم تقسیم نو خو مدارس و تمام علوم په هغو مدارسو کې لوستی کېدل دا دینی علوم دا عصری علوم دا قدیم علوم دا جدید علوم دا امتیاز خو نو خو پیرنګي په خپل نصاب تعلیم کې او د علی گڑھ په مدرسه کې لنصاب نه قرآن ویست لنصاب نه حدیث ویست لنصاب نه فقه ویستله او لنصاب نه فارسی او عربي ژبه ویستله الله دې رحمتونه وکړي په هغو اکابرو باندې چې په دغه ماحول کې چې د 1857 واقعات تیر شوي وو په بر صغیر کې د مسلمانانو ملا ماته وه بظاهره داسې اندازه لګېده چې مسلمان به بیا راپورته کېدو جوګه نه وي دې نه پس به د مسلمان خپل اسلامي شناخت نه وي راتلونکي نسلونه به نه له خدای خبرې نه به له دین خبرې نه به له قرآن خبرې نه به له حدیث خبرې نه به له فقه خبرې په نابه به مسلمان وي نوره زندگی به د پیرنګي او د مغرب او د هغوی د تهذیب تابع وي په دغو حالاتو کې زمونږ اکابرو دا چیلنج قبول کړ او داسې په اخلاص یې د دغه مدرسو او د دغه مدرسو د نصاب
بنیاد کېښو چې د هغه اخلاص برکت ته نن چې مونږ او تاسو هم نن په مدرسې ماحول کې ناست یو قرآن او حدیث لولو. سبحان الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أن تقوم فيه. دغه بنیاد او اساس په تقوا یې ایښی شوی دی. خو زما ورونو د دغې مدرسې اولنی طالب محمود حسن و. او دا علمي لحاظ سره او صرف علمي لحاظ سره نه بلکې عملی لحاظ سره هم دغه علم نمونه او دغه دین او دغه علم د پهلوان په حیث سره میدان ته راووت. د آزادۍ تحریک شروع کړ او بیا د دنیا نه تلو نه لږ مخکې د جمعیت علما بنیاد کېښود. نو چې د مدرسې بنیاد کېښودنو دی محمود حسن و، خو چې د جمعیت علما بنیاد کېښودنو دی شیخ الهند و. نن موږ ځان ته د هغو وارثان وایو. نو د دوی حق به پس ادا کوو. د دوی حق به موږ په دغه ادا کوو چې تا د کومې خبرې بنیاد ایښی و، د کومې مدرسې بنیاد دې ایښی و، د کوم تحریک او د کومې نظریې بنیاد دې ایښی و، موږ نن هم یو نیم سوه کاله پس هم ستا د هغې خبرې سره وفاداره یو او ستا په موقف باندې کلک ولاړ یو. جمعية علماء الإسلام سياسة الحسن مولانا سيد حسين أحمد مدني، سياسة الشيخ الحسن مولانا محمود الحسن دیوبندی، قائد جمعية مولانا فضل الرحمن. او زمونږ دغو اکابرو مونږ ته څه تعلیم راکړی دی. ما ته داسې معلومیږي چې مونږ هغه سبق هیروو. نن به عهد کوو مونږ د دې خبرې چې دا سبق به مونږ یاد یو هیرو به نه. الله رب العزت فرمی اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تاسو د پاره میں تاسو دین مکمل کر او خپل نعمت میں در باندې تمام کو او اسلام میں در پاره بطور نظام حیات خوښ کړی. زمون اکابر فرمی و اللہ رب العزت اول دی اکمال دین اعلان کئی چی دین کامل مکمل شو. خدا کامل مکمل دین دا پہ اعتبار دے تعلیماتو او دے احکاماتو سره. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي او دا نعمت میں در باندې تمام کو
اتمام نعمت ستوائی نو دوی معنی کوي چې اتمام نعمت د دغه کامل مکمل دین اقتدار او حکومت ته ځکه چې نعمت مطلقاً ذکر شوی ده او شی چې ذکر شي مطلق نو مراد ته نه فرد کامل وي نو بظاهر زمون په دنیا کې فرد کامل د دغه دین اسلام حاکمیت او د دغه اسلام اقتدار او د دغه اسلام حکومت دا سبق داسې معلومیږي چې مونږ هیرو اسلام چې الله رب العزت مونږ دپاره بطور نظام حیات خوښ کړی ده په هغې کې به د نقص امکان وي یا به په هغې کې د څه نقصان امکان وي دا به د خوشحالۍ نظام وي دا به د آبادۍ نظام وي دا به د امن نظام وي دا به د انساني حقوق محافظ نظام وي نو اسلام د انساني حقوق محافظ نظام هغه حق که جانی حق وي او که مالی او که د عزت او آبرو حق وي المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه د مسلمان وینه په مسلمان باندې حرامه د مسلمان مال په مسلمان باندې حرام او د مسلمان عزت او آبرو په مسلمان باندې حرام نن په خپل وطن کې اتاویا کاله پوره کېږي اوس مونږ د خپل دین او خپل اسلام تنده لا ورکه نه ده او هغه وطن چې مونږ د لا اله الا الله په نوم حاصل کړی و زمونږ د خپل وطن هغه لیډر هغه جماعت هغه پارټۍ چې په ژبه د لا اله الا الله کلمه ده او د په اسلام پورې ملنډې وهي په هغې پورې مسخرې کوي په هغې پورې ټوکې کوي داسې معلومیږي چې د خپل آخرت سره هېڅ تعلق نشته په دې پون صدۍ کې مونږ من حیث القوم هم زمونږ حکمرانانو هم زمونږ سیاستدانانو هم لا اله الا الله سره چې کوم ظلم کړی ده دغې نارې سره چې کوم زیاتی کړی ده دې نه بعد به هم لا مونږ د دوی تجربه کوو لا به هم مونږ په تمه وي چې ګوره که څه ته راتوی شي په خپله به په ځان کې یو احساس پیدا کوو دا ملک د چا جاګیر نه ده زه جاگیردار ته هم وایم زه سرمایه‌دار او صنعتکار ته هم وایم زه خان او نواب ته هم وایم زه بیروکریټ ته هم وایم
زه اسټبلیشمنټ ته هم وایم چې په کوم شناختي کارت ته پاکستان آئے قسم ده په هغه شناختي کارت باندې زما دا کارکون پاکستان آئے عجبه خبره دا ده چې کله آئین جوړېده په آئین جوړېدو کې که علماء کرام په پارلیمنٹ کې نه وای نن بستا په آئین کې د اسلام نوم نه و دعوه کوي مون پاکستان جوړ کړی ده تا پاکستان جوړ کړی ده خو تا قربانیګانې د خلکو حاصلې کړي دي د لا اله الا الله په نوم باندې نو د قسم ده که چا بوڼ کړی هم وای په دغه پاکې نارې دي قوم په دغه تمه اوچت که چې یو وطن به وي په هغې کې به د اسلام حکومت وي تا د قوم سره منافقت کړی تا د هغو قربانیو سره منافقت کړی ده تا د هغې وینې سره منافقت کړی ده تا د خپلو خویندو میندو عزتونو او عصمتونو سره منافقت کړی ده او که وفا کړې ده نو وفا د علماو کړې ده هغې نارې سره هم وفا کړې ده د هغې نارې له معنا سره هم وفا کړې ده د مسلمانانو له قربانیو سره هم وفا کړې ده د مسلمانانو له وینو سره هم وفا کړې ده او د خپلو میندو او د خویندو د عزتونو سره هم وفا کړې ده نو وفاداره زه یم د ستا په وفادارۍ باندې خو اووه کاله ګواه دي نور به د لا هم ازمیم دا وطن زمونږ ده مونږ په دې وطن کې امن غواړو امن د الله لوی انعام ده او مونږ لا تر اوسه پورې ډېر په محبت او په مینه په دلیل په ډېرې مثبتې لب و لهجې تا سره خبرې کوو او دا غواړو چې ته زما په خبره ځان پوه کې دا غواړو چې ته زمونږ په دلیل باندې ځان پوه کې دا غواړو چې ته د پاکستان په مقصد باندې ځان پوه کې او که نه پوهوې بیا دا ورځ هم رانږدې ده چې ستا به ګریوان وي او زما به لاس وي او د اقتدار نه به راکوزوم په دغو دروغو الیکشنو ځان زورور مه بوله په دغو دروغو الیکشنو باندې حسینه واجد هم پاس شوې وه څه انجام یې وشو څه انجام یې وشو په دغه قوت سره خو بشار الاسد هم حکمران و مونږ دغه ځای ته حالات نه بوزو په سړیتوب خبره ومنه زمونږ علماو په اسمبلی کې مقدمه لړاو کړه د ختم نبوت د عقیدې حفاظت یې وکړ
قادیانیان غیر مسلم وګرځول. بیا دلته په وطن کې دا خبرې شروع شوې او په دنیا کې هم خبرې شروع شوې او یوه خبره به یې کوله، وی تاسو قادیانیانو ته ولې کافر وایئ؟ ما دغه یوه جمله ته زده کړې ده چې موږ قادیانانو ته کافر وایو. دغه د نه ده زده کړې چې قادیانیان ټول امت مسلمه ته کافر وایي. او ما یاد دي حضرت وارث رحمه الله با د اسمبلی نه بهر به دا واقعه په مجلس کې بیانوله، نو موږ حواله ورکړله چې غلام احمد قادیانی وایي چې په ما باندې څوک ایمان نه راوړي کافر ده او پوخ کافر ده او د اسلام د دایرې نه بهر ده او د کنجرو اولاد ده. نو چې په ومنله نو ما ورته وویې چې که نن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ژوندی وای او په غلام احمد ایمان نه راوړی، تا په نظر کې به دا مسلمانو که کافر وای کافر به و. نو ما که حضرت عمر وای هغه هم دغسې، حضرت عثمان هغه هم دغسې، حضرت علي، حضرت حسن، حضرت حسین ټولو باره کې ویلو که د غلام احمد ایمان نه راوړ او ژوندي وای نو دی به مسلمانان نه. هېڅوک دا تپوس ته نه کوي چې د دنیا ظالمانو خپله خو په کفر کې لړلي یې او ته ټول امت مسلمه ته وایې چې ته کافر یې. د پاکستان اولنی وزیر خارجه قادیانی و. په هغه وخت کې آئینی طور باندې دوی غیر مسلمانان نه وګرځېدلي. نو چې بانی پاکستان محمد علی جناح وفات شو، خپل وزیر خارجه جنازه نه وکړه، په دې مونځ نه کوو. په دغسې حالاتو کې ورونو پښتو پښتو में चलिए. नारे तकबीर, नरमुला पुख्तुन मुला, नरमुला पुख्तुन मुला. مولانا صاحب اولاد دا دلالي وای د مخیال د محبت او د میچا سره یاري وا بس پتا باندې مین شو موسمي حال دلی. نو د ما محترم ورونو، پنځوس کاله چې پوره شو او بیا په پاکستان کې دا خبره شروع شوې چې دا ولې کافران دي او ولې کافران دي او دنیا به هم موږ ته وایي چې تاسو ولې کافران کړل، ولې مو کافران کړل. نو بیا خبره لاړه سپریم کورټ ته. په پاکستان سپریم کورټ کې په دې باندې مقدمه وچلېدله. بالاخر موږ هم ورلو عدالت ته، حالانکه زه عدالت ته په زندګۍ کې نه پېښ شوی او په دغه مقدمه کې ورغلو.
او الحمدلله په یوې پیشۍ کې مو داسې ملا ور ماته کړله چې تر نوې صدۍ پورې مو انشاءالله ملا نشي څرخولی نعرې له کمې کوي چې خبره پوره کم کړي دا ټول وخت تاسو نعرې کولې په دې وخت کې یو بله مسله راپورته شوه شپږ ویشتم آئیني ترمیم حکومت یو ډرافټ جوړ کړ یو مسوده یې برابره کړله او موږ ته یې ویل چې تاسو به دې له وکړو معلوم خو چې وګورو که نه په پټو سترګو خو نه شو ورکولی وی نه تاسو به په پټو سترګو وایئ چې موږ به حمایت کوو ما تاسو په یوه ژبه کې روانه ده څه خو به داره ورته ګورو دومره غلطه مسوده یې جوړه کړې وه چې که دا په دغه شکل پاس شوی وای نه به د پارلیمنټ حیثیت و هسې هم نشته خو بیا به بې آیني لحاظ سره ختم شوی د دغه آئین به هم څه حیثیت نه عوامو حقوق ختم دل بنیادي انساني حقوق باندې حمله کړې وه یو میاشت مو بحث ورسره وکړ شپږ پنځوس شقونه وو د دغې مسودې او د څلور دېرش شقونو نه مو دستبردار او بیا هم پکې خپلې دفعې شاملې کړې هغه سود چې د پاکستان جوړېدو نه پس چې کله د پاکستان اولنی بینک جوړېده سټیټ بینک آف پاکستان د دغه بینک په افتتاحي جلسې کې جناح صاحب ویلي چې د مغرب نظام معیشت مونږ دپاره مشکلات پیدا کوي مونږ به یو نوی معاشي نظام د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې جوړو په هر خبره کې د جناح صاحب حواله ورکوي دا ټکی د هغې ویر شو نن مو د پاکستان په تاریخ کې اول وار په آئین کې ولیکل چې 31 जनवरी ना 1 जनवरी 2028 के बाद पाकिस्तान के सूद खत्म जब मुल्क पर सूद के लड़ला है बैंकों ने पर सूद के लड़ली मालियाती इदारे पर सूद के लड़ले तमाम महकमे और इदारे ये सूद पर लानत बाने ककड़े दलते उसे के सामने के रापोर्ट तो सुन چې ښه ته 1 जनवरी 28 پورې به سود وي نو ما ته په اوه کالو کې نه پاک او زه در په درېو کالو کې پاکوم خو د دې وجه څه وه وجه دا وه چې وفاقي شرعي عدالت فیصله ورکړې وه چې خپل ادارې تر 31 دسمبر 2023 پورې د سود نه پاکي کوي او د هغې خلاف اپیل وشو او زموږ وفاقي شرعي عدالت دومره کمزوره عدالت ده چې د هغه د فیصلې خلاف په سپین کاغذ باندې هم څوک اپیل وکړي سپریم کورټ ته یا شریعت اپیلټ بینچ ته نو فیصله معطل شي د نظرثانه اس
او د سماعت اس ګارانټي نشته چې کله وي مونږ په آئین کې ترمیم ورکړو چې د وفاقي شرعي عدالت فیصله به مؤثره وي او د دغه فیصلې خلاف که اپیل وشو او په کال کې دننه فیصله را نغله نو بیا به په خپله مخه د وفاقي شرعي عدالت فیصله مؤثره وګرځي هلته مو عدالت ورته طاقت ورکړه هلته مو د عدالت فیصله ورته طاقت ورکړه هلته هم په آئین کې سود حرام کړ نو چې دا دواړه سره یو ځای کې نو انشاءالله العزیز پاکستان کې به د سود نام و نشان پاتې نعرہ تکبیر د ما محترم ورونو تکبیر دا کامیابیانې موږ ته په پارلیمنټ کې حاصل شو بنیادي انساني حقوقو تحفظ موږ په پارلیمنټ کې وکړو په دغه آئیني ترمیم کې چې دوی کومې ټوکې له عدالت سره کړې وې او عدالتونه یې چې څومره کمزوري کړي وو او هغې په مقابلې کې فوجي عدالتونه مضبوط کړي وو دا به ټول واپس کړل یو ټکی یې رانه پاس نه کړ په قومي اسمبلی کې 8 او په سنټ کې 15 کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة په اپوزیشن کې تقریبا 90 نه زیات دي هغه غیر مؤثره شول او 8 ووټه پکې مؤثره شول چې الله پاک یو کار کوي دغسې کوي نو دا ستاسو کریډټ ده دا پټکه ستاسو په سر باندې ده ستاسو د جدوجهد په سر باندې ده په اسمبلی کې چې کوم کسان ناست دي چې په دغو پشت باندې تاسو غوندې مجاهد کارکون نه وای ولاړ او د قوم زلمی پې نه وای ولاړ او عام اولس یې په پشت باندې نه وای دا کامیابي موږ هلته نه شوای حاصلولی او انشاءالله په مخ به هم کامیابیانې حاصله هېڅ ټوپک ته د تلو ضرورت نشته که خدای کوي که دوی غواړي چې موږ د اسمبلی نه ووځو نو دا اسمبلی داسې شی چې موږ به د دغسې اسمبلی ممبرۍ پسې به جاړو بیا داسې اسمبلی خو به زه د خټو نه هم درته جوړه کړم قوم څوک منتخب کوي نتیجه بل ته راوځي خلک یو سړي ته ووټ ورکوي نتیجه بل پکې راوځي دا وتیرې بندې کوي په دغو وتیرو حکومتونه نه چلیږي یو ځل به بیا بېوسه شئ ملک به د نوران شي موږ د وطن حفاظت دپاره سوچ او فکر کوو او هره پالیسي مې په دغه باندې مرکوزوي چې وطن مستحکم او مضبوط شي موږ به د حقوقو جنګ کوو که زما د وطن او زما د خاورې حقوق دي زه به د حقوقو جنګ کوم زما جنګ به صرف د نامه جنګ نه وي چې صوبه راته پښتونخوا کړه نو بس خلاصه شوه خبره دنیا دې ټوله وګټله زما وطن زما خاوره زما غرونه زما میدانونه هغه د الله له نعمتونو نه ډک او په دغو وسایلو باندې زما د صوبې پښتون حق لري مونږ خپل حق مالکان څوک بل نشو ګرځولی نه امریکې ته سپارلی شو زما په صوبه باندې نن
اور بل ده وینې تویېږي امن و امان نشته حکومت نشته د حکومت رټ نشته ناپرسانه باچایي دی دا پته نه لګي چې پکې باچا څوک دی چې اسلام آباد ته ګورې وایي به چې باچان دلته ناست دي چې پنډۍ ته ګورې نو وایي به چې باچان دلته ناست دي چې پېښور ته ګورې وایي به چې باچا دلته ناست دی نو باچا پته هم نه لګي او ملکونه د مضبوط حکومت نه بغیر هغه ترقي نشي کولی زما حیثیت به د هغه مریض وي چې پستونو به ژوندی یم انجکشن یې به لګوي بیا به انجکشن ولګوي مریض به سترګې رڼې کړي یاره که خدای کول ښه کېږي که خدای کول ښه کېږي اوس طبیعت بیا ټیک شي بیا ټیک شي اوس به راته وایي انشاءالله د معیشت په باره کې ډېرې ښې اشارې را روانې دي نو آیا تا په ملک کې وسایل پیدا کړي دي که بهرنیو قرضو او په امدادونو باندې خپل معیشت ټیک کړي نو دا خو بیا انجکشن ده روز به مریض په ښې تېرېږي بیا به څه کوي نااهله خلک دي حضرات ناپوهه خلک دي هسې ځان غټ غټ کوي ولې وردیانې اچولي ټایګانې لګولي ته به وایې که د جهان فلسفه باندې دوی پوهېږي او ما خو ډېر نږدې نه کتلي دي په ګنټو ګنټو مخامخ ورسره خبرې شوي دي چې منه که په ټکي پوهېږي صلاحیتونه یې ما کتلي خپل ځان کې خود اعتمادي پیدا کړه احساس برتری په ځان کې پیدا کړي ټول عمر موږ ته ویلي دي چې ملا او ملا ملا او ملا ملا څه کار د سیاست سره ملا خو د جومات کار ده مصلی یې د کار ده مصلی مې بنیاد ده او چې په جومات کې د امام یم قسم ده په ملک کې به دی هم امام علماء کرام چې دعوه لري او تعلیم ورکړي العلماء ورثة الانبیاء علماء د انبیاء وارثان دي ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم د انبیاء میراث دا علم ده د انبیاء علم کچا حاصل کا د انبیاء وارث شو نو عالم ته وارث ویلی دي خو بیا دا هم فرمیلی دي چې لا نبی بعدی وسيكون بعدي خلفاء ما نه پس په بل پیغمبر نه نبی بسوک نه خو خلفاء به وي او چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمی چې ولا نبی بعدي نو دا د هغه حدیث په ځای کې ده النبي عليه الصلاة والسلام فرمي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعده وسيكون بعد خلفاء فيكثرون دي بني إسرائيل سياسة بأنبياء وقوم يو پیغمبر بلار بل پیغمبر بدأ غزاي ونو
ہر پیغمبر سیاستدان خو سیاست نن سبا زمانے کې معنی بدله شوه چې څنګه زموږ سیاستدانان دي د سیاست معنی هم دغسې وکړه په چل ول په چالاکۍ په درو په دوکې دولت او پیسې ته ځان رسول اقتدار کرسۍ ته ځان رسول د دې معنی سیاست وګرځوله چې نو چې څنګه زموږ سیاستدانان دي دغسې سیاست معنی هم ده جمعیت علما د دغسې سیاست نه بیزاره ده یعنی تاسو خو دا ټول سیاستدانانو توریس اورئ که نه هر وزیر اعظم چې د اقتدار نه کوزیږي نو څه جګړې دومره یې خوړلي دي دومره یې خوړلي دي دومره یې خوړلي دي دومره یې خوړلي دي او دا یې خرڅ کړي دي او دا یې خرڅ کړي دي او دا یې خرڅ کړي دي دا یې د دوی سیاست خلاصه ده او اوس دا بله پکې راغله چې په دروغو یې ګټلې ده په دوکه یې ګټلې ده په دانده یې ګټلې ده په دانده یې حکومت اخیسته نو په دغه لحاظ سره اے عالمه که ته ځان د پیغمبر وارث بولې او په جومات کې په محراب کې مصلی د پیغمبر وراثت بولې او د هغې حقدار ځان نه علاوه بل څوک نه بولې په جومات کې منبر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وراثت بولې او بل څوک د ځان نه علاوه وارث نه بولې نو بیا منصب د سیاست و خلافت په هغې کې بل څوک د پیغمبر وارث ولې بولې د هغې احساس هم راپورته کوي ما تر مخ دې خلکو اعتراف کړی ده مخامخ پیشه شا خبره نه کوم په دغو الفاظو چې په پښتونخوا سیمه کې د مذهب جرړې جوړې دي او د مذهب دغه جوړو جرړو رایستلو دپاره مونږ 15 کاله د انجیوز په لارې باندې کار کړی ده چې نوجوان پښتون نوجوان مسلمان نوجوان هغه نه پښتو هېره کړو هغه نه مسلماني هېره کړو هغه نه خپل تهذیب هېر کړو او په دې کې مونږ کامیاب شو نو معاشرے ته به کوزی کوي کوم نسل که خراب شو نوی نسل ته به فکر کوئ په محلو کې به رابطې کوئ ځوانانو سره به کښېنئ اجرو کې به کښېنئ او دا قوم په دې خبرې پوهوئ څوک ورته دا لار نه یې اخیستې دې خلکو سازشونه هغه مونږ ښکاره دي قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر دا خو د خولې نه راوتې خبرې دي او چې را په سینو کې پټې دي خو لا نورې نو په دغه حوالې سره به خپل فرد احساس بس فضلایو نن فارغ شو مولیان شو مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله به موږ ته نصیحت کاوه چې کله موږ فضلاو به آخري حدیث لوسته نو بیا به دا نصیحت ورته کاوه چې تاسو علما نه یې اوس په تاسو کې استعداد پیدا شو چې تاسو ځان عالمان کړئ د دې نه پس محنت به کوئ اوس چې دا علم پوخ کړئ هغې کې ترقي وکړئ مقصد د علم وپېژنئ او معاشرے کې یو کردار ادا کړئ په دنیا کې انقلابات همیشه غریبو خلکو راوستي دي سرمایه‌دارو او جاګیردارو کله هم انقلاب نه راوستی
نو دې ته مه خفه کېږئ چې تاسو غریبان یې دا خو دولتمند خلک دي هر څه خاورې شي نو دې ما محترم ورونو انشاءالله په دغو خطوطو باندې به کار کوو دغو مدارسو حفاظت دغو علومو حفاظت د معاشرې حفاظت د سیاست حفاظت سیاست شرعیه سیاست انبیاء د جمعیت علماء په صفونو کې د جمعیت علماء فرش نبوي بیرغ لاندې دا تحریک به انشاءالله په مخ بوزنو الله به عمل به انشاءالله